نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي زمونږه نننی ټاپک چې دی هغه دا دی رزق حلال کې اهمیت. زمونږ دا کم کسان چې په موټر سایکل راځي که نه کدی په خپل موټر سایکل کې د پټرولو په ځای باندې د خاورو تیل واچول نو دا بیا نه ځي. دیو جن حکومت بار بار موږ ته وایي چې تاسو په خپلو ګاډو کې ایل پی جي ماچوئ دا بیا دماکه کوي. څنګه چې موټر سایکل د خاورو په تیلو نه چلیږي داسې چې کله حرام رزق ستا وجود ته لاړ شي او حلال رزق نه وي نو ستا ګاډی جنت ته نشي تللی. زمونږ د زندګۍ مقصد دا دی چې مونږ په څه طریقه باندې جنت ته لاړ شو او جنت ته د تلو دپاره چې کوم پټرول پکار دی که نه هغه رزق حلال دی. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ وایي د هغه نه روایت دی چې د اسلام ټول عبادت چې ته لس حصې کې که نه نو 9 حصې تعلق چې دی هغه د رزق حلال سره دی. که پر سره ته حج لځې خو ستا رزق حرام دی نو دا تا چې کوم احرام اغستی دی نو دا احرام نه دی ځکه چې دا خو پردو پیسو ته اغستی. نو دا کم ټیکټ چې دی اغستی پی ای کې دام کار نه کوي ځکه دا خو په پردی پیسې دي. او بیا هلته چې کمې زمزم اوبه تالی نو هغه هم کار نه کوي ځکه چې تا په پردو پیسو اغستی دي. نو چې کله ستا رزق حرامي نو بیا ستا حج په کار نه راځي بلکې حج دې کار نه کوي. داسې مونځ دی ته چې په کوم جومات کې مونځ کوې دا تا په حرامو پیسو رخ کړی په پردی ځمکه کې دې رخ کړی دی. په دې کې چې کومه بجلي بلیږي که نه د هغې میټر تا بند کړی دی نو بیل ته نه ورکې. نو په دې کې د اوبو چې کوم پیسې په تا پسې راتلې نو هغه هم ته نه ورکې. نو دې وجې نه پته ولګی چې مونځونه دې هم نه کېږي. نو حدیث کې راځي چې کم سړي حرام خوړلی نو هغه که د دیر په مرکز اسلامی کې او که د بونیر په تبلیغي مرکز کې او که په ریوند کې نو هغه څه کوي خو که د عرفات په میدان کې که نه او هلته کې دعا کوي یا رب یا رب نو فانا یستجاب له د ده دا یا رب یا رب به څنګه قبول شي. ملبسه حرامون د چې دا کومې کپړې اغوستې دي که نه د احرام ده دا د حرامو نه ده اغوستې. و مطعمه حرامون دا اوس چې د په هوټل کې کومه ډوډۍ وخوړه دا هم د حرامو نه ده. و مشربه حرامون او دا کم شربت چې دسکو دا هم د حرامو نه دی. نو انا یستجاب له د دې سړي به دعا څنګه قبلیږي. دیو جن دا پته لګي چې موږ لا د خپل زندګۍ د گاډي د چلولو دپاره چې کم انرژي یا کم توانایي پکار ده هغه د حلال خوراک نه پکار ده. او د حرامو ډېر شی شکلونه دي چې د حرامو دغه شکلونه موږ اکثر نه فیل کوو. لکه تاسو باریان شئ د علماو دا فیصله ده لکه یو سړی هغه ته ستا پیسې قرض دي نو ستا ورته 10,000 روپۍ دي نو وایي چې هلکه په دې دسمبر کې به یې راکې
نو هغه په دسمبر کې تاله پیسې در نه کړي ما سره نشته نه کا ته ورته څه وایې وایي زه په جنورۍ کې وی راکې خو که فرض که تا ورته دا ووې چې زما تا ته 10,000 روپۍ دي خو په ته به 10,500 راکې په جنورۍ کې زما په خیال تاسو د پرایمرۍ د ماشومانو پې هم پوهېږئ دا سړی خو سود کوي خو که فرض که ته د کالج یا د سکول پرنسپل او ته وایې چې هلکه فیس دې را نه وړ نو ستا 500 روپۍ فیس و نو تا را نه وړ دی بل ټکي ته تاسو څه وایې لیټ فیس و نو دا لیټ فیس چې سره ته دا 200 نورې جمع کې دا سود دی پتا په دغه سړي کې څه فرق دی دا به هر حال دا د علماو یو په زما ستا زمونږ ته فکر نه وي مونږ وایو هلکه لیټ فیس جمع کا نو هغه سړي چې هغه ته 10,000 روپۍ ویسته نو هغه ته هم وایه که نه چې لیټ فیس جمع کا نو ته به په خپله آمدنۍ کې انتهایي احتیاط کې لکه ته په یو ځای کې نوکر نو تا ته تقریبا سمپلی سپیکینګ 6,000 روپۍ تنخواه میلاویږي نو هغه ستا چې پس کېږي نو 100 روپۍ ګنټه ده نو ته سهار په 9 بجې رالې په 8 راتله پکارو په دې سرکاري ځایونو کې موږ ټول وختي وځو نو بیا په 12 بجې باندې ته وتی وې ځکه غمه یا خادي و او په 2 بجې تله پکارو نو 3 ګنټې چې دي نو دغه 100 روپۍ چې ستا ګنټه وه نو 300 روپۍ ستا په تنخواه کې حرامې رالې او دا هم یو ټکنیکل خبره ده چې د پویو یو غټ ډرمي او په هغې کې ته یو خس متیازې واچوې نو دا ټول پی پلیت شي هېڅ چاته ته دا نشي ویلی چې دې ته منګه کارتاو شوی خو موږ ته لر کړی خو دا نور پی پاک دي نو دارنګې چې ته کله دغه 300 حرامې والې نو ستا هغه 6,000 روپۍ تنخواه پې حرامه شوه مکس شو سره نو انا یستجاب له دې سړي سره به څنګه دعا قبول شي نو اعمال دې نه قبلیږي سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه یو صحابي دی رسول الله ته وایي د خدای رسوله ما ته دعا وکړه چې زما دعا قبلیږي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي ساده رزق دی حلال کا اوس د موجوده زمانې په پیرانو کې په هغې پیر کې دا فرق و ما ته که څوک وایي چې ما ته دعا وکړه نو زه هم چې دعا به راته وکړم خو ته لږ خوږ شه نو یو دیروجۍ ښکلې ټوپۍ خو راکړه که نه چې دوا راته وکړم دوا خو هسې نه کېږي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دې ځای نه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته سعد رزق دی حلال کا مونږ خو دا وایو که نه چې ماله ته څه راکړه نو زه به راته دوا کوم چې ته خوږ شې نو زه به خوږ شم هسې خو دواګانې نه کېږي دا زموږ د پیرانو او د استادانو کلچر دی هلته هغه څه وایي سعد رزق دی حلال کا سعد رضی الله تعالی عنہ دعا به دومره قبلېده چې یو سړي نه مرور شو اپې څه داسې غلط الزام ولګاو د حضرت عمر صاحب په زمانه کې نو سعد صاحب خو خوله داسې وه چې خدای قبلوله نو هغه د هغې سړي په باره کې خیره وکړه وی خدای تر هغې وخته پورې وله مرګ را مولې تر څو پورې چې دی په شرمونو نه شرمېدلی هغه سړي باره کې وچا بیا بوډا شوی او هغه سترګو دا ویښته د وروځو دا ویښتم سپین شوي او دا وروځې په دې سترګو راښکته شوي وې او په کوڅو کې به ناستو او جینکۍ او هلکان ماشومان چې څوک په لارې تېرېدل نه به یې سکونډل او خلقو پورې خندل چې بابا دا څه کوي هغه په خپله وې به په ما پورې مه خاندئ زه د ساعت خیرو والی یم نو داسې یې بیا ستا خیره به هم قبلیږي نه که ته ځان کندن کې که نه نو یو پریکاشن دا دی چې مال نه بغیر گزاره نه کېږي خو دا مال حلال پکار دی دا مال نه دی دې ته میلان وایي مال د مایل نه دی دې ته د سړي زړه اړه کېږي خو دا به لږ ریسټرکشن به په دې کې وایي که ستا سره مال نه وي ته خبرې وایي خلق به دنه رومال جوړ کړي او په رومال خلق څه کوي پوزه به پاکوي یو که خوار وي جو خلق به د باندې داسې پوزه پاکوي لکه په پاکستان چې خلق پوزه پاکوي امریکا پې هم پوزه پاکوي IMF پې هم پوزه پاکوي نو خپل اقتصادي حالت په ټیک کې ځکه مال چې دی دا ستا سره پکار دی او مال چې دی دا د زندګۍ ډال دی نو ته به کوشش کوې چې مال ستا سره وي خو دا مال
دوره پکار دی چې ستا ضرورت پې پوره کېږي. نو د دې چې الله ته وښایي دا به څنګه وي. وی د هغې دپاره یو 5 طریقې راته ښیم دا کوه چې خدای پاک ستا په مال کې برکت واچوي. لومبنۍ خبره دا ده چې کله ته د ګټې کمې لارې تا شروع کړي دي هغې کې ارلی ان د مارننګ سټارټ اخله. اللهم بارک لامتی فی بکورها. رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کړې ده چې خدای زما د امت ته سار وختي په کارونو کې برکت واچوي. لکه ستا ازیري سار په 7 بجې او ستا ازیري سار په 9 بجې، نو ته وختي راتلو کوشش کوه لکه وختونه برکتي دي. تا له پکار دي چې ته د سار مونځ کې او د سار د مانځه نه پس بیا اوده کېږې نه. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه فاطمه به سترګې پټې شوې وې نو حضرت ورته فاطمې پاسه الله د خپل رحمت خزانې دا ټایم تقسیموي. نو کم خلق چې خپل دکانونه په 12 بجې کولاوي او د شپې په 12 بجې بندوي هغه خلق د دې برکت نه محروموي. او کم خلق چې سار وختي خپل دکان کولاوي دی وجه نه کم حافظان چې صحیح حافظان دي د قرآن یا صحیح عالمان دي دا خلق دی چې دی سار په 4 بجې پاسېدلی او حفظ یې کړی. نو یو ضرورت ته دا دی چې تا له پکار دی چې ته سار وختي پاسې او خپل کاروبار چې دی وختي شروع کړي چې د برکت نه ډکي. نو په لاهور کې هغه سویپر ځای پاکاو نو کسان وی زمونږ د مارکیټ ته کاروبار ټپ شو نو هغه کم وخت کې چې برکت تاسو مارکیټ بند کړی او حکومت د ته وایي چې شپې په 8 بجې بجلی بند کړئ بازار بند کړئ نو ټول تجار خفه شي وایي موږ یې نه بندو اگر چې د بجلی بحران دی. نو برکت خو په دې کې نه په انګلینډ کې په لندن کې د اتوار په شپه زه ګرځېدم او زه یېرېدم ځکه بازار داسې وختي بند شوی بني آدم هم نو یو څو کسه وو هغه شرابیانو ډانس یې کاو. خو پاکستانیان چې ګوري نو لاهور ویم د شپې د 1 بجې پورې کولاوي او پېښور ته چې لاړ شي د شپې د 2 بجو پورې تیکې میلاویږي او کراچۍ خو د شپې د 3 بجو پورې کولاوي. نو د برکت دپاره دا ضروري ده چې ته به ارلی ان د مارننګ سټارټ اخلې او ته به ارلی ان د ایونینګ کار سټاپ کې ځکه شپه چې دا د آرام دپاره ده. دویم نمبر تاله پکار دی چې ته تنګ دستو سره ښه کې. اسلام علی حالت به الو ښیي چې کم سړي لاس تنګي او تا هغه ته پیسې په قرض ورکړي او هغه تا ته چې نایکه صبر راته وکړه ځکه ما تاله هغه پیسې په وخت پیدا نه کړې نو که تا ورته صبر وکړو ته خبر یې ستا هغه ته پیسې قرض دي. وایي د جنت په دروازه دا لیکلي دي چې 1 روپۍ ته خیراتي ورکې نو تا ته به د 10 روپو ثواب میلاویږي. خو که ته چاله 1 روپۍ قرض ورکې نو بیا به راته د 18 روپو ثواب میلاویږي 18. چاله چې ته قرض ورکې که نه نو پر ډے لکه زما تا ته 1800 روپۍ دي او ته په مقرره نه کړې قرض دي نو په هره ورځ به د 1800 روپو په 1 روپۍ ملټیپلایډ بای 18 دا تا ته ثواب میلاویږي. دا دې لږ دی. او بیا دا وان تصدقوا خیر لکم فنظرة الی میسره. دا سړی چې د سره پیسې نه وي نو تا ورته وایي به بیا به یې راکې دې ته تنګ دست کو موقع دینا دی. او دا بل ورته تاسو وی به ما راته بخلي دي. دا بخل چې دي دا نفل دي دا انتظار کول ستا فرض دي. نو چې کله ته په کاروبار کې دا گزاره کې چې انتظار کې نو خدای پاک بستا امداد وکي او بیا بستا په روزه کې برکتي. خو که ته وایې چې 60 د غاړې به مې حلال کې خو زما پیسې به ماله راکې کنې زه اوس پولیس ته وینا کومه نعوذ بالله اوس ته د کوټې نه وباسمه اوس سره نوکري ختمومه. د دې دا مطلب دی چې ته انتظار نه کوې. نو د سار وختي کار شروع کېدو نه پس دویم کم ټیکنیک چې دی چې ته هغې کې کولی شي هغه دا ده چې ته خلقو له سره ریلیکسیشن کې. حدیث دا دی انما تنصرون وترزقون بضعفائکم. که تاسو خپل رزق کې اضافه کول غواړئ او حلال روزي برکت غواړئ نو بیا د خپلو کمزورو خلقو که ستاسو په فیملی کې او هغه کمزوري خلق که ستاسو په ګاونډ کې هغه کمزوري خلق که هغه ستاسو په سکول او په کالج کې چې تاسو کله د هغو سره امداد کوئ نو د خدای امداد به ستاسو سره وي. یو مثال ورکوي
یو پلار دی نو خپل تری راوستی دی کور ته نو هغه تری چې دی بوډا دی نو هغه په خوله کې نوړی غواړي نو هغه تری وله په خوله کې نوړی ورکوي د دې سړي ښځه چې ده د دې دا اسخر دی نو د دې بدي شي چې دی به کله د دې ځای نه ځي او دا بچي چې دي نو دی و یاره په دې بابا اوښتی وي چې دا بابا به کله ځي د دې ځای نه دی پوخا کار شروع کړی ګاډی به په ګاډۍ کې به سامان خرڅاو نو د ګاډۍ هغه سامان نه وله خدای پاک ترقي ورکړه نو کارخانې جوړې شوې خو په دې د ټولو نه زیات بد د خپل بابا لګېدو چې کله هغه پلار یې وفات شو نو دی خو د بابا ته اینې نه وې او پلار یې پکې رکاوټ و ځکه هغه یې قدر کاو نو د دې ړومبنی کار دا چې مور او د زامنو دغه بابا چې دی چې د دې پلار تری و هغه یې د کوره ویستو او عیدي ته یې حواله کو نو چې کله هغه عیدي ته حواله کو نو هغه بیا وایي همارے کاروبار میں زمون کاروبار په ښکته راکوزېده شروع شو او موږ د کارخانې نه بیا ګاډۍ ته راکوز شو وی موږ د چا نه تپوس وکړو چې دا ولې وی چې ګوره دا خو حدیث دی که نه چې انما ترزقون وتنصرون وترزقون بضعفائکم نو بل ټیکنیک دا دی چې ستاسو په کور کې کم انیا بوډۍ کم بابای ستاسو که مترور د خاوند د کور نه شړلې شوی راغلی د هغې خاوند مړ شوی او هغه ستاسو کوئ نو د ټولو ورندارانو او د ټولو ښځو او د ټولو سړو بدي شي چې دا راته څه شی ناست دی حالانکې د هغې د برکته الله تعالی رزق درکوي او کله که دغه کس تا پرېښود لکه ستا یو کلاس پیلو دی او د هغه سره د ټیوشن د پیسې نشته فیس او هغه سکول نه وځي او ته خپل پلار ته ووایې چېرې زما یو ملګری دی هغه د سکول نه وځي او چې بچي هغو ته ووایه چې نه وځي زه به ستا فیس چې در کوم د هغې غبه م ورکم دا د ضعفاو امداد شو د هغه یو شي ته زړه کېږي لکه ستا سره یو وسکټ دی او د هغه وتړی کېږي خو هغه پلار غریب دی نه شي اخیستی او تا خپل باباجي ته ووایي چېره باباجي که زه د خپل وسکټ هغه له ورکړم ما له ته بل والې نو ښه به نه دې ته وایي انما تنصرون وترزقون بضعفائکم او چا چې د چا سره ښه کړي دي نو هغې یو هلک بل هلک ته په سکول کې وی یاره د لاندې دا بنین به ماله را نه کې نو هغه یې ولې تاله درکړم دا خو ماله مې پلار راوړی نو بل هلک په ډیسک ناست و نو هغه واورېدو نو زموږ دا خلک اکثر په ملایا کې نو هغه په ملایا کې خپل پلار ته ټلیفون وکړو وی موږ له به لږ بنینونه راونه لېږي نو هغه یو بنډل بنینون راولېږل سار چې هغه هلک سکول ته راغی نو هغې هلک له چې د هغه بنین تړه کېدو خو وس یې نه کېدو هغه له یې بنینونه ورکړل وی دا تا پرون ده ته ویلي وو زما پلار ته ما ویلو هغه وله راولېږل انما تنصرون وترزقون بضعفائکم زما یو ملګری دی زما سره یو ځای ریټایر شوی دی زما نه ډېر قابل دی ځکه چې هغه سیکټري و او د هغې نه مخکې هغه د یو ضلعې ډیسي و هغه خپله خبره موږ ته کوله چې زما سره د سکول پیسې نه وې په هغه ورځو کې پبلک سکول نه و نو زه سکول ته نه شم تللی نو موږ به دا ردي کاغذ نه دی د دې نه به موږ لفافې جوړولې او پخوا به دکاندارانو په لفافو کې څیزونه خرڅول نو موږ به هغه لفافې وړې په دکان کې باندې خرڅې کړې نو په هغې به موږ خپله خرچه چلوله وی زما پلار چې و هغه ریټایر شوی نو لا پنشن ورته نو شروع شوی نو زما پلار په دروازه کې ولاړو او زه ورور مې دا د سیکټري صاحب خپله خبره کوي زه ورور مې دواړه تللي وو بازار ته لفافې وړې وې دا موږ په شریشو په خپله جوړې کړې وې نو بازار والا موږ ته وی چې زموږ نه تیرې لفافې سټاک زموږ سره دی موږ نن لفافې نه الو جو موږ لفافې واپس راوړې وی زما والد صاحب بار ولاړو وی زموږ سره چې لفافې ولیدې نو وی ما ته یې وی چې ولې لفافې خرڅې نه شوې وی ما وی چې نه نن نالي وی هغه یکدم وی چې نن به کا خیر موږ ما ته پنشن میلاو شي وی ما وی چې ولې بابا وی چې خدای پاک د لفافو لار بنده کړه نو بله به کوله وکړي او تاسو په خدای یقین وکئ چې د دې خبرې نه 3 منټه پس ډاکي راغی
او خط راوړ چې باباجي ستا پنشن راغلی دې ته توکل وایي نو ته به د خپل رزق د بړاولو دپاره کوم پروسیجرز چې کوې که نه پای کې دا دي چې ته به د ناداره خلقو او د هغې خلقو امداد کې چې بره ذات ستا سره امداد وکړي او بله چې د دوو خبرو نه به ځان ساتې چې په خپل کاروبار کې به خیانت نه کوې په دروغه قسمونه به نه خورې وایي تا ته چې کومې پیسې میلاو شي د هغې استعمال به پراپر کې پراپر استعمال چې ته کې نو بیا به ته نه محتاجه کېږي او ړومبنۍ خبره چې کم پراپر ده هغه دا چې آپ اسے ضایع نه کرے تا ته چې کم دولت میلاو دی که نه دا به ضایع کې نه دا الله تعالی چې کومې خبرې بدې شي هغه درې دي او هغه زه تاسو ته هم به یادوئ وکره لکم قیل وقال دا الله تاسو دپاره بدې شي ډېرې کړتې چې ټوله ورځ خبرې کوي چې هلکه عمران خان به آزاد شي او که نه الیکشن به څوک وګټي او که نه ستا اصل ایشو خدا ده چې په فلسطین کې څه روان دي ته به هغه غم کې ستا دا ایشو نه ده چې کرکټ میچ په سریلانکا کې چا وګاټو او پاکستان به فاینل ته وځي او که نه دې ته قیل وقال وایي دا چې د کرکټ د میچ غم ستا سره دی او ستا سره د هغې خپلو ملګرو په فلسطین کې غم نشته دې ته قیل وقال وایي دویم وکثرت سوال چې ډېر تپوسونه کې وایي چې لکه درس په نن یي او یي به په څو به شروع کېږي په اته به شروع کېږي وایي څه ټایم به شروع کېږي مړه دومره تپوسونه سره کې خو یي به بیا به زمونږ سوزکۍ وران شوي په نغنې مې به شروع شي دې څه پته لګي نو ډاکټران ته اکثر وایي دا په څه پورې خورم نو مونږ ته وایي په اوبو پورې خوره نو په تودو پورې کو په یخو پورې نو که بیا دې تپوس وکړي وایي یاره که تو ته د یاري ووایي چې یاره دا د طاقت ګولي دي په پویې خوره نو هغه به تا ته وایي پخو پویې پورې کو کچاو پویې پورې دې ته کثرت سوال وایي کم سړی چې ډېر تپوسونه کوي هغه د هیڅ کار نه او دریم نمبر شی چې د الله ستاسو دپاره بدې شي و اضاعت المال پیسې به بې ځایه نه لګې کله چې ته بې ځایه پیسې لګول شروع کې نو بیا به ستا په مال کې په حلال مال کې به دیم برکت نه او دا به ضایع کېږي وایي پاکستانی قوم چې په کم شي کې ډېر بدنام دی نو یو پکې دا چې دوی خپل وسایل بې ځایه لګوي تاسو ته پته دا ودونه چې یي که نه وایي په پاکستان کې د نن نه 10 کاله مخکې چې کوم سروې شوی وه نو په ودونو باندې 200 ارب روپۍ لګي 700 ارب روپۍ په ودونو باندې لګي په پاکستان کې و دا ولې وی په دې پاکستان کې چې کوم دغه شوي دي په دې پاکستان کې چې کومه خرچه په ودونو باندې شوې ده نو د په کارډونه یا کارډونه چې ته جوړې نو ته یو سړي ته په میسج نشي ویلی زموږ به وادۍ ته راشه نو وایي نه په میسج خلک خفه کېږي نو بیا ورته ټلیفون وکړه نو وایي نه په ټلیفون باندې هم نه راځي نو وایي کارډ به جوړوم نو د نن نه 10 کاله مخکې چې کوم ګران کارډ جوړ شوی یو کارډ په 2000 روپۍ و نو چې کله ته په 2000 روپۍ کارډ جوړې د دې دا مطلب دی چې اضاعت المال ته پیسې ضایع کوي نو کوم خلک چې پیسې ضایع کوي هغې مال نشي ګټلی هغې بچ کولی نشي دریم نمبر شی چې دی چې ستا مال پې ضایع کېږي دا واده را جوړه نه ده دا په آخر کې د نن نه 10 کاله مخکې چې یو پاکستاني جوړه کړې اوس خو د ثاقب نثار باره کې مشهوره وه چې د خپلې لور له کومه د انډیا نه جوړه راغوستې وه خو د نن نه 10 کاله مخکې چې کومه جوړه اغستې شوې وه په پاکستان کې د هغې قیمت و 19,55,000 روپۍ 19,55,000 روپۍ باندې جوړه اغستې وه او دا جوړه هغه چې دا صرف د واده په ورځ ناوې اغوندي بیا به یې نه اغوندي نو دا جوړه چې په بکس کې پرته نو چې کم شی نه استعمالیږي په هغې زکاتي نو په 100 پسې 2.5 روپۍ زکات دی نو په 19 लाख روپۍ پورې پسې به څو زکاتي دا خو یوازې د دې ناوې زړه جوړه ده نو دا ناوې چې ده او د دې خاوند چې دی د زکات د نه ورکولو هم ګناهګار شو نو اضاعت المال ته به بیا الو به کېږي چې ته به کوشش کې چې ستا پیسې تاله خدای درکړي دي چې هغه ته ضایع کې به نه او بله دا چې ته به خرچه په اسراف سره نه کې لکه ما تاسو ته دا قسمونه ووې دریم نمبر احتیاط په دا کې چې ستا په مال کې به الو برکتي چې ستا د اخراجاتو د وجې نه بل ته تکلیف نه وي دې ته دفع مضرت وایي
ګوره یو دی فایده رسول چاته، یو دی د بل سړی د خپل نقصان نه بچ کول، بل سړی د خپل نقصان نه بچ کول ډیر ضروری دي. وایي که فرض کړو سړی تاله مخې له درشي نو تاله پکار دي چې ته ورته ووایې چې خیر علی او زما څه خدمت دی، خو دا فرض نه دي. خو تاله دا نه دي پکار چې ته ورته کنځل وکړې، تاله دا نه دي پکار چې ته ترې سپېړه وتمبې. دفع مضرت چې دی بل د خپل تکلیف نه بچ کول دا ستا دپاره لازم دی او فرض دی. نه دې وجې نه که فرض که ته یو ځای ته ځې او هلته کې خلقو ته ستا نه تکلیف وي نو ته به ګاډی داسې چلې چې د هغې نه خلقو ته دارې نه کېږي، ته به پارکینګ داسې کې چې د بل د ګیرج مخې ته دې نه وي ودرولې، ته به لار نه بندې او ته به خپلې د غسلخانې اوبه داسې راوباسې چې هلته کې خلقو ته د هغې نه لار نه خرابېږي. او بیا که فرض که تا کور جوړاو که نه پیسې دې لګولې نو بیا به کړکۍ پکې داسې نه رغې چې د بل غولی ته ښکاري، نو ته به کوشش کې چې ستا د وجې نه خلقو ته نقصان نه وي. یو بله خبره د حلال مال په حواله باندې چې ته به کوشش کې چې د دې خبرې حفاظت وکې، نو هغه دا ده چې ستا دا مال چې دی په دې کې ستا دا یقیني چې دا چې امانت دی مال یې راکړی دی او دی به زه هغه ځای استعمالوم کم ځای کې چې مالک اجازت راکړی دی. نو تاله چې دا کم دولت خدای درکړی دی دا ستا دی نه، دا د مالک امانت دی او دا امانت به ته په هغې ځای کې لګې لکه د سکول پرنسپل دی او هغه له د سکول ګاډی ورکو نو دی به پې د سکول کار کوي خو دی به پې ټیکسي نه کوي. نو چې څنګه د سکول په ګاډي باندې پرنسپل صاحب ټیکسي نشي کولی دغه شانتې به د خدای په درکړي شوي مال باندې د خدای پاک خلاف استعمال ته نشي کولی. نو د مال په باره کې دا کوشش به ته کوې چې ستا دا یقیني چې دا د الله مال دی، د دې نه به زه ځان بچ کومه چې هغه چېرته خفه نه شي. او بیا یو بل حدیث دی چې که فرض که ته کم شي د وجې نه خدای پاک به پتا باندې د خپل مال او د رزق دروازې بندوي نو هغه ګناه دی. ان الرجل لیحرم الرزق بذنب یصیبه، کم سړی چې ګناه کوي د هغې د وجې نه خدای پاک پې د رزق دروازې بندوي. نه که ته په واده کې ډزې کې د هغې په مقابله کې او په تا د رزق دروازې بند شي، او که ته داسې جلوس ته د واده جوړې چې په هغې کې جنج داسې رواني چې په هغې کې جینکۍ او هلکان په لارې په ګاډو کې کاغذ سرونه بار ته رایستلي او چغې وایي او ډرایور استاذ په ځان نه پوهېږي او هغه د ګاډي د چلولو چونکې شاته ورسره پردی جینکۍ دي نو هغه ګاډی داسې چلی چې لږ ساعت پس اکسیډنټ وکړي اته وایي یاره شهیدان شو، نه وایي ولې دا جهاد له تللي چې شهیدان شو. نو ته به بیا دا کوشش کې چې ستا په واده کې او ستا په جنج کې، جنج خو له ورشته نه خو ستا په جنج کې ډرایور استاذ بې اختیاره ګاډی نه چلی او هغه بیا د جینکو او د هلکانو یو ځای ګاډي نه روان او د یو بل الله چې ته فلم جوړې او موبایل دی ورته فټ کړی او تصویر اخلي نو بیا به الله ستانه خفه شي او په تا به د رزق دروازې بند کړي. همدغه رنګې الله تعالی په تا د رزق دروازې بندوي ځکه چې ته د خپلو غریبو او مالدارو خیال نه ساتې. و یو درې خبرې دي په قرآن کې، تاسو کو لږ دا ډسپلن ټیک کړئ نو لږ به زه ټیک شو اوس بس دی. و یو څو خبرې دي که ته خپل ټیسټ کې نو د قرآن په دې آیات باندې به ځان ته ګورې چې یاره زه د رزق نه محرومه شوم، هسې نه چې دا کارونه چېرته ما کړي. لومبنۍ خبره دا ده کلا بل لا تکرمون الیتیم، کیدای شي چې چېرته ده د یو یتیم توهین او بېعزتي ستا نه شوي. دې وجې نه ستا په سکول په کالج کې چې کوم سړی یتیم دی یا ستاسو په محله کې څوک یتیم دی که هغه ستا نه چېرته ازار شوی نو په تا به د رزق دروازې بندېږي. دا یتیم ستا ورارم کیدی شي او دا یتیم ستا خوریم کیدی شي او دا یتیم ستا د تره زویم کیدی شي. نه که فرض که دی ستا په فیملۍ کې او دی ستا نه ازار شوی او تا د توهین کړی، پینډې نه دی پاسولی، ریسپیکټ یې وله نه یې ورکړی ځکه چې په قرآن کې اکرام لفظ دی. نو کلا بل لا تکرمون الیتیم،
نو چې ستا سره هر وخت د دې خبرې غمي چې هسې نه چې زمونږ په فیملی کې کوم یتیم دی لکه یتیم هغه کس دی چې د هغه تپوس هېڅوک نشته ما سوا د الله نه. نو که ستا په فیملی کې یو یتیمي او تا هغه سره زیاتې کړی نو په تا به د رزق دروازې بندېږي. نو ته ښه انالیسس وکړه چې د حلال رزق دروازې باندې کولاو شي او لږ ریکور شه او د دغه یتیم اکرام شروع کړه. دویم نمبر شی چې تا خطره ده هغه دا ده چې کیدای شي ستا په خوا کې څوک غریب سړی او هغه ډوډۍ ضرورت او تا نه ولا په خپله ډوډۍ ورکړې نه دي چاته ویلي. په جومات کې طالبو او په کوڅه کې فقیرو استازو په گاونډ کې یو گاونډیو او د هغه وس نه کېدو نو ولا تحاضون علی طعام المسکین. تا ته ویلو چې هلکه ته وله په خپله نشي ورکولی د دې سړي نوکري ختم شوې ده پنشن ورته لا نه دی میلاو شوی د ده د بچو سره فیس نشته نو یاره که ته وله دا فیس ورکې او تا ته پته ده د پلانۍ مدرسې چې دی د هغې دومره بجټ راځي او ګراني ډېره زیاته شوه نو که فرض که ته د دې مدرسې سره څه امداد وکې دا که فرض که دا کار ستا په ذمه دی تا نه یې کړی نو شاید چې په تا باندې د رزق دروازې د دې وجې نه بند شوي نو خپل انالیسس په خپله وکړه. نمبر 3 وتاکل التراث اکلا لما. ایا کېدای شي چې د میراث په تقسیم کې د غلطي کړي او خور لور له د برخه نه ورکړي او د هغې حصه تا قبضه کړي نو اوس خدای پاک خپل د رزق دروازې په تا بند کړي نو پردی میراث هغې ته ورسوه. ادروایز د جنت په دروازه باندې چې کم خلق جنت ته ورسي هلته به ترې بدل اخلي نو که ستا د خور بدل ستا نه اخلي نو هغې خلق وی دعا ورته وکړئ چې خدای وبخي. هغې خورې وی یا خدایه زه د خورې ما زما پلار چې مړو زموږ ټول جایداد د قبضه کړی خدایه په جهنم کې لرګی کې مخامخ ورته په قبر وی. نو که د خور لور برخه تا نه ورکړي نو کیدای شي چې ستا باندې الله تعالی د رزق دروازې بند کړي. او بیا آخري خبره چې قرآن کړې وه وتحبون المال حبا جما. ته په پیسو دوره مینې چې د پیسو دپاره هره ناروا کې پخوا به موږ په دې میټر کې کاغذ کې ښودو چې بجلی بل نه راځي نه بجلی چیکنګ والا رالل نو زموږ سره هغه هلک نوکر و خو ډېر هوښیار و نو هغه وی زما پلار ماته وی چې بجلی والا رالل نو ما هغې بجلی والو ته پخپله وی چې تاسو پکې څه ګورئ موږ خو پکې کاغذ یخی دی. زما پلار ماته وی چې خدای دې تباه کنو نو چې دا زوی دی بجلی والا ته میټر ریډر ته پخپله ووایي چې موږ خو دا میټر پخپله بند کړی دی نو دې به پته لګي چې ته په پیسو دومره مینې چې د غلا په دغه باندې تا ته ځان بد نه ښکاري. دا څلور بیماری ښوولې وې که دا څلور بیماری په تا کې یي نمبر 1 او هغه لومبنۍ بیماري دا وه چې ته د یتیم عزت کوه. دویم ستاسو په خوا کې چې کوم غریب سړی یا وله په خپل امداد وکړه یا بل چاته ووایه. نمبر 3 د میراث تقسیم صحیح وکړه. نمبر 4 په پیسو د خدای او د رسول نه زیات مه مینېږه بیا به باندې خدای د رزق دروازې کولاو کی. که پتا د رزق دروازې کولاو شوې او ستا سره هر څه وو نو بیا قرآن تا ته ګایډلاین درکړی دی چې اوس دا کوه. ستاسو سره پیسې شته ستا پنشن میلاو شو او تا ته تنخواه ښه پوره میلاویږي او ستا فصل ښه وشو نو لومبنی کار به څه کې هغه لومبنی کار چې ویلی وابتغي بما آتاک الله الدار الاخره. په دې پیسو باندې په آخرت کې خپلې بنګله کېږي اخلې پې ځان له که ته د جنت بنګله پې ځان له بوک کې هغه به ډېره ښایي. نه هغه دا ده چې که تا پې مدرسه جوړه کړې تا پې هسپتال جوړ کړی او په دې پیسو باندې تا ټي وي لیستلی تا چاله روډ لار ورکړي د دې نه دا پته لګي چې تا په آخرت کې ځان له بوکینګ کړی دی. وی من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الاخره. جمعات تا جوړ کو خدای بدله کور جوړ کی. نو که ته وایي دا ځمکه قیمتي ده ماښام دارالعلوم له مولوي صاحب له ځمکه ورکړه سهار مولوي صاحب انجینر صاحب راو چې نقشه کیدي زوی چې پلار چې راغی سهار یاره وی ما بېګا خبره کړې وه خو زما واړه پې خفه دي نو مولوي صاحب زه معافي غواړم. نو د دې ښځې مقابله کول او د دې خپلو زامنو مقابله کول دا ډېر ګران کار دی. د دې سره به مقابله کول غواړي او هلته به بوکینګ کول غواړي نو ټول مال به خپل نه ورکې خو په دې باندې د آخرت بنګله کېږي. نو څه وایي وابتغي فیما آتاک الله الدار الاخره.
دیو جن خپل مدنۍ ته ګوره بیا دې ته ګوره چېرې ما د آخرت څه بنګله ځان له بوکینګ کړی دی او که نه. دویم نمبر چې کم کار پې ته کولی شي هغه دا ده ولا تنسا نصیبک من الدنیا. تا له خدای پیسې درکړي دي نو په دې خپلو بچو په خپل ځان یې ولګوه. نو ستا بچي پیاده روان یې سکول ته نو که ته وله خپل ګاډی اخیستی شو نو واله نو که خپل ډرایور وله نیوی شو نو ونیسه وله. نو ستا بچي د په پوډر روپیو کې چیس کی نو که ته میخه اخیستی شو نو میخه وله واله او په هغې باندې به ښکلې پۍ به یا به خوري. که ستا د بچو ښکلو بوټانو تړه کېږي ستا سره پیسې یي نو ښکلي بوټان وله واله. نو که ستا بچي ښه ټیوټر غواړي نو ښه ټیوشن وله ونیسه. نو ستا بچي سهار سکول ته ځي نو مازدیګر ستاسو په خوا کې یو مدرسه ده په هغې کې بیا قرت له حفظ له تجوید له داخل کا او مولوي صاحب له خپلې پیسې ورکوه. دې ته وایي چې ته د خپلو بچو او د خپل کور خپل حالت که تا فرج وستی کېږي جو فرج وله واله نو څه به روزانه واوره د بل چا نه راوړې خو ستاسو په کور کې به واورئ. که تا د پردي ټیوبویل نه پیپ راوستی جو خپل ټیوبویل وله وباسه چې ته بل خلقو له وریجو دغه ورکې پی ورکې او بل نورو خلقو له ته اوبه ورکې او نورو خلقو له ته واوره ورکې دا به ښه نه چې بل چا نه غواړې. نو دا دویم څه شو ولا تنسا نصیبک من الدنیا. دریم نمبر واحسن کما احسن الله الیک. ته د خلقو سره داسې ښه وکړه لکه تا سره چې خدای ښه کړي دي. تا په لسم کې ډېر شی نمبر یې اخیستی وې ښه ګریډ دی خو تا په کیډټ کالج کې ایډمیشن نشو اخیستی ځکه ستا سره پیسې نه وې. ستاسو په کلي کې یو سړی و هغې بچي غم مه کوه دا پیسې به زه ورکړم. د هغې نه پس اوس ته ډاکټر او انجینیر او افسر شوې او اوس نو تا سره خدای ښه کړي دي نو ته اوس د چا سره ښه وکړه که نه. نو ته اوس یو سټوډنټ چې دی هغه سپورټ کا نو ته اوس یو فیملی سپورټ کا. واحسن کما احسن الله الیک. موږ چې ومه په ټانګه پورې نښتو دا ټانګې د چاچا سره به چابکو نو هغه به موږ په چابک وخلو چې دا لکان د سکول پیسې نه ورکوي یاره دې پیسې کمې نو به یې کوز شي. اوس زموږ سره خپلې موټرې دي نو دا موږ سره دا احسان چا کړی دا الله کړی. نو چې د ټانګې نه ته موټر ته راوستې نو ته هم د خدای له دې مخلوق سره څه ښه وکړه که نه. نو احسن کما احسن الله الیک. دلته اغوش ته هغې له څه پیسې ورکه یتیمانانو له. دلته الخدمت ته هغه فلسطین له چندر کوي نو هغې له څه ورکه. واحسن کما احسن الله الیک. درې شو. او څلورمه خبره ولا تبغي الفساد فی الارض. فساد مه پیلاوه. ستا سره پیسې ډېر دي نو ستاسو په واده کې که ته ډزې کې یو وړوکی به پې ولګي چې ولګي پې نو فساد دې پیلاو کو. نو تا ګاډي کړي او تا وې ټول به زموږ سره ځئ او د پاسه دې پې ډېر شی ګلونه چړاو کړي ډرایور ستاسو په ځان نه پوهېدو اکسیډنټ یې وکړو دا فساد هم تا پیلاو کو. او تا ډېر شی بلپونه لګولي وو شادي حال دی اغوستی و د شادي حال کې چې څومره نوکرانو او مزدورانو کار کاو هغې درته زیرېدل چې ما ته 3-4 لوڼه ناستې دي زما سره د جهیز پیسې نشته زما زامن دي موږ کویدنه کړې ده خو موږ وله واده نشو کولی ځکه چې زما سره د مهر پیسې نشته او ټولې پیسې تا دلته ضایع کړې. 400 چرګانو وینا تا کړي هغه لیونی دی چې تا له چرګانه لالی. اکثر چرګان مرداري تاسو پرې پېښور کې به لیدلي چېرته چې مردار چرګان نیولي شوي دي او په شادي حال کې نیولي شوي دي. دا تا فساد پیلاو کو په خلقو دې مردار چرګانو خورول او بیا په شادي حال کې څومره زنانه چې وي د هغې زنانه و لوپټه په سر نه وي. زه شادي حال یو شادي حال یو سیکشن ته د زنانو سیکشن ته په یو صورت لاړم او د 90% جینکو او د ښځو لوپټې په سر نه وی سر سرتور او ټول هلته روټۍ خوړه. دا وله ما دا انتظام کړی و 400 چرګان ما وینا کړې وه د ګډ غوښه ما وړې وه ځکه چې ما له خدای پیسې را کړې وې. نو ما ته الله ویلو چې دا ته فساد کې فساد مه کوه. راځئ چې 4 کارونه به نه کوو او دا کم کارونه اخیري چې دي چې خدای پاک موږ له را کړي هغه به کول غواړي. نمبر 1 وابتغي فيما آتاك الله الدار الاخره. راځئ چې په دې حلال رزق ځان له په آخرت کې بنګله بوک کو. نمبر 2 واحسن کما احسن الله الیک. راځئ چې څنګه خدای زموږ سره ښه کړي د خدای د مخلوق سره ښه وکړو. نمبر 3 ولا تنس نصیبک من الدنیا. ولا تنسى نصیبک من الدنیا.
راځي چې د خپلو کورونو د دنیاوي ضرورت په جایز طریقه په پوره کو. ولا تبغي الفساد فی الارض، او زمونږ د هغې رواج نه د هغې خرچې نه چې د هغې نه په معاشره کې فساد پیلاویږي د هغې نه ځان وساتو. نو زمونږ ذمواري دا شوه لکه څنګه چې زمونږ موټر سایکل په پیټرول غواړي پاکیزه او د خاورو په تیلو نه چلیږي، داسې زمونږ د زندګۍ گاډی چې دی دا به په حلال رزق چلول غواړي، دا به الو جنت ته ځي. که موږ په دې کې د حرامو تیل واچول او بیا زمونږ دا وجود د حرامو نه جوړ شو، نو د حضرت ابوبکر صدیق نه روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې کم سړي د حرامو نه خپل وجود ډیولپ کو نو دا ډیر زیات حقدار دی د دې چې د جهنم په اور وسوځي. غذیه بالحرام، کم وجودو چې غذا ورته د حرامو نه میلاو شوې ده دا د جهنم لا یو ګډ تیاری، دا بني آدم نه دی، دا د جهنم ګډ دی، هلته به یې سوځي. او بل یو حدیث دی چې چا د خرابو یوه نوړی وخوړه د ده به 40 کاله عبادت نه قبلیږي. نو لا 40 کاله به نه تېره شوي چې ده به پسې بله خوړلي، نو د 40 کاله نه 40 ورځې چا چې د حرامو یوه نوړی وخوړه 40 दिन तक उसकी इबादत कबूल नहीं होगी. نه اپراکسیمیټلی یوه میاشت کوي ته والې، نو په یوه میاشت کې چې یوه نوړی ته خورې او د هغې تا عبادت نه قبلیږي، نو هلکه هسې رضان ستړی کو، هم تهجد لپاسې، هم روجې نیسې، هم حج له تلی وې، هم هل کار عمره کوې، او دا ټول دې قبلیږي نه، ځکه چې خور لور له تا برخه نه ده ورکړې، ځکه چې د یتیمانانو حق تا والی دی او دا شی ستا نه دی. اسماعیل صاحب وی هغې سړي ته وي دا څادر چې دې په سر کړی دا دې د خور دی، دا څپلی چې دې پخپو کړي دا ستا د هغې ترور دی، ځکه چې هغې په جایداد کې کمی سوه او له تا نه ده ورکړې، او ته په هغې به انسان له خرچه کې، نو دا په حقیقت کې ته جهنم له ګډ تیاری. الله دې مالا تاسو له په دې د عمل توفیق راکړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.